نو بہرحال قرآن مجید کې هم الله تعالی وی چې تاسو د دغه کافرانو د بوتانو دای پسې کنزل مکوئ کنزل مکوئ د کس چلې دای با د الله تعالی پسې د الله د پیغمبر متعلق با اگر نازیبا الفاظ به استعمالی نو تاسو د دای چې کوم بوتان دی دای پسې کنزل مکوئ ښه پوهیږئ ځکه خامخا یحبونهم کحب الله دای د خپلو بوتانو سره داسې محبت ساتي لکه چې څنګه مسلمان د خپل الله سره محبت ساتي نو مسلمان د الله تعالی سره او د الله د پیغمبر سره خو د دې مینه دا د ایمان جز دی که نه د الله سره خو مینه دا زمونږ ستاسو د ایمان محور دی د الله د پیغمبر سره مینه دا زمونږ ستاسو د ایمان محور دی خو که چېرته دغه شی پکې کم وي د الله او د الله د پیغمبر سره مینه نه نو ایمان نشته نو پوهېږئ نو بهرحال څه دی خامخا چې څنګه مسلمان د الله سره د الله د پیغمبر سره مینه کوي دقسې دا کافر د خپلو بوتانو سره مینه کوي په هغې باندې خفه کېږي نو چې ته د هغې څه کې ته د هغې بوتانو پسې بد رد وایي کنزل او سپورې ستغې وایي هغې به خامخا چې کوم نن هغه رالګي ستا چې کوم عقیده ده د الله او د الله د پیغمبر متعلق په هغې نازیبه الفاظ استعمالوي که نه پوهېږئ تاسو نو علما